واړه ماشومان چې نن هغه هم تنګ دي او په دې میدان کې موږ وینو. السلام علیکم ملګرو. د خبرې آغاز سټارټ د دې نه دی چې نن موږ راوتي یو. زموږ مقصد دا کمرتوړ مهنګایي چې ده د دې خلاف اواز اوچتول دي، د دې اهل حکومت خلاف اواز اوچتول دي چې چا به دا حواس کو چې زموږ سره یو ښه ټیم دی، دا ملک په ډېر به پورته بوځي. د هغې سره سره زموږ ایجنسیانو د دې ملک مشرانو زموږ اسټیبلشمنټ هم د هغه په خبره یقین وکړو چې دی به مخکې ځي. خو هغه زما په خیال هغه مشران زموږ چې کم قابلان افسران په دې ملک کې 22 او په 21 ګریډونو ناست دي، خو هغه هم په دې خبره خطا شو چې یو نابالغه سړی یې بوتو او په ملک باندې کېنو او د ملک هغه ټول نظام هغه درهم برهم کو. 4 میاشتې هغه په کنټینر ولاړو او دې خلکو ته خپل تبلیغ کوو او د اسټیبلشمنټ ته خیالو چې د دنه قابل سړی به موږ ته کله میلاویږي. هغه بغیر لکۍ خر دی، یقین وکړئ که هغه په څه پوهېږي. تر اوسه پورې هغه ته دا پته نشته چې په دې ملک کې مهنګایي ده. تر اوسه پورې هغه وزیرانو ته دا پته نشته چې په دې ملک کې مهنګایي ده. ملګرو زه ستاسو ته یو سمپل یو اسانه خبره کوم چې دلته په دې مټه کې هم ماشاءالله دا تاثیري مټه کې هم ډېر کارونه کېږي، کارونه روان دي. خو زما په خیال کارونه څوک وړی نه شي. که ته ما لره سنګي مرمرو لار جوړه کړي، خو چې زه په ګېډه وکړم نو زما ته هغه کنډرې ښکاري، زه په هغې تللی نه شم. نو ما ته دا نامنظوره ده. ځکه زه دا وایم ملګرو چې ما دلته کې ډېر خلک ولیدو. موږ 3 ورځې دا ځای احتجاجي کیمپ لګولی و چې هغه په ګېډه او په ډوډۍ پسې په نوړۍ پسې اریان دي. نو که ته هغه یونیورسټي جوړه کړې، که ته هغه کالج جوړ کړې، که ته هغه سکول جوړ کړې، خو چې د هغه سره د هغه د زوی د فیس د داخلي پیسې نه وي، هغه د جامو اغوستو پیسې نه وي، هغه سره د کتاب پیسې نه وي، نو ودې لګي دغه کالج او سکول په تندر. دغې ته زموږ ضرورت نشته. د سرکار مثال د مور و پلار دی. خلک سرکار ته راغوني او د هغه نه یو هیله کوي چې یاره دا به ماله په راروان وخت کې یو ښه کارونه کوي، زما د بچي مستقبل به ښه کوي، په ما به رحم کوي. په دې ملک کې به د مهنګایي یوه اهمه خبره ده د ټولو نه مخکې په دې باس دی، ځکه چې دا د هر چا مسله ده. دا به زه ووایم که څوک د 15 لکو تنخوادار دی دا د هغه مسله ده، او که څوک د 100,000 روپو تنخوادار دی او که څوک د 500 روپو دیاړیمار دی، دا د ټولو مسله ده. ځکه د پی ډي ایم مشرانو دا فیصله کله راپاڅېدلي دي. خو ملګرو ستاسو نه پاتې خبره ده عوامه چې تاسو نه یې راپاڅېدلی، د دې خبرې مقابله نه کېږي. تاسو ټولو ته زما درخواست دی که تاسو پوهېږئ چې زما په کور په ما ګراني ده، نو بیا زه تاسو درخواست کوم چې نیغ ودرېږئ چې دا شرمېدلی حکومت، دا سلیکټډ حکومت، دا سلیکټ وزیر اعظم د دې تختې نه دې خلکو کوز کړی نه، نو د هغې پورې به تاسو دا احتجاجونه کوئ، زموږ سره به راوځئ او انشاءالله د پی ډي ایم مشران به ستاسو نه 2 قدمه مخکې